बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو کوارټ کې د واده شازلمې چې نوم عبدالقدیر نامعلومه افراد واده پر دې جانچ پر دې ډېر زیاتې بې دردۍ سره قتل کړ اخر د خلک د کوم ځای نه راغلل عبدالقدیر سره څه دښمني و دوستانو دې باره کې په ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو اور که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې ګورئ او چې کوم ملګري مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي ټلې نشان دی وایي تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغوی ته په اسانۍ سره ملاوي شي دوستانو مونږ چې کومې معاشرې کې اوسېږو نو هلته یار دوست پته نه لګي چې هغه تا د پر زړه کې څه لري نن سبا یاران چې دي هغه ماران دي هغوی یاران نه دي هغوی باندې اعتبار کول ځان څخه زیاتې دي عبدالقدیر ښایسته لږ ځوان شازلمې چې مور د زړه ټوکړه وه او خویندو د سترګو رڼا وه هغه واده تیاري علاګانې وې خوشحالیانې وې هغه خوشحالیانې دې خاندان باندې چا ظالمانو اور سکور کړې اخر دومره ظلم ولې واده په ریزې جانچ په لارې کې نامعلومه افراد ورته راوځي او قتل کوي د دښمني د څه خبرې انسان آخر خپل معیار نه دومره ولې وغورځېدلو چې هغه دا نه ګوري چې دا خو د خوشحالۍ ریز ده الله بنده تاسو چې کومه ورته اړولې ده هغه خو ورته اړولې کم از کم دا خوشحالي چې ده دا خو هغوی مور و پلار باندې پرېږدي چې پیرزو شي تاسو دا خوشحالي په هغوی په کور باندې نه پیرزو کېده دوستانو ډېر زیات د افسوس مقام ده چې موږ ایز ا معاشره ډېر زیات کتره غورځېدلي وو خپل معیار نه ډېر زیات غورځېدلي موږ اډو دا سوچ نه کوو موږ یو انسان قتل نه کوو موږ پوره خاندان ختمو د ټول خاندان ټول عمر ته په دې غم کې وي دې غم کې وغورځول چې موږ زوی کم از کم د واده خوشحالي خو به صحیح کړې وه د ناوې خو به خپله صحیح کړې وه دوی نکاح شوی او دوی جنګ باندې رخصتۍ ته ورته روان و چې لارې کې نامعلومه افراد ورته راوتلو دا نامعلومه افراد لږ ټیم دپاره نامعلومه یې وروسته بیا پاته ولګي چې دې کې یار دوست ملاوس ده چې ته داسې خبره به شوې وي چې یار دوست باندې ویلې چې موږ پښتانه ګپ خو لګو خو ګپ منو نه موږ ذهني طور باندې بیماره خلک یو دې باندې بیماره خلک یو چې موږ یوه کاس ته تکلیف نه ورکو موږ پوره خاندان په خاندان تباه کوو د جینۍ کور د جینۍ زندگی تباه برباده شوه د جینۍ کور زندگی تباه برباده شوه د الله خاندان زندگی تباه برباده شوه ټول عمر ته به دوی په دې غم کې وي چې ما زوی که هغه خپله ناوې خو به صحیح کړې وه که نه او هغوی به په دې غم کې چې کاش چې دا واده په خیر خیریات باندې شوی وي دوستانو سوچ پکار دی آخر مونږ ولې ذهني طور باندې مفلوج شوي یو دوستانو دې باره کې تاسو سره د کومنټ سیکشن کې